د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د حجاج حاکم لاره حاکم نه جوړول. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو کس د ځای حاکم جوړ کړو چې ورته عرض وکړو چې دا صاحب د حجاج بن یوسف په زمانه کې د هغه له طرفه هم حاکم پاتې شوی و. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه لرې کړو. هغه عرض وکړو چې ما خو حجاج بن یوسف سره لږه زمانه کار کړی و. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفرمایل چې بدۍ دپاره دغه هم بس دی چې ته هغه سره یو ورځ یا د دې نه هم کم پاتې شوی یې. پیدا کې لیکي مطلب دا دی چې ورسره د پاتې کېدو اثر ضرور کېږي. څوک چې متقیانو سره اوسي په هغه باندې زبردست غیر مخصوص طریقې سره د تقوا اثر کېږي، او څوک چې بد عملو سره اوسي په هغه باندې د بد عمل اثر کېږي. په دې وجه د بد مجلس نه منع کولی شي. بني آدم خو پرېږده چې د ځناور سره اوسېدو اثرات هم پرېوځي. د نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې فخر او لویي د اوښانو او د اسونو خاوندانو کې وي، او عاجزي د چیلو خاوندانو کې وي. د نبي علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې نیک سړي سره د ناستو کسانو مثال د هغې کس په شان دی چې څوک مشکو والا سره ناست وي. که چېرې مشک ورته میلاو نه شي، بیا هم د هغې په خوشبویۍ سره به یې دماغ خوشحاله شي. او د بد ملګري مثال د اور د بټۍ والا په شان دی. که د اور بڅری پرې نه وځي، نو لوګي خو یې چړدتلی نه دی.